پدې میاشت کې یو قیمتي عمل دی چې هغې ته قرباني وایي. نو چې کوم انسان مالدار یې وسې کېږي نو قرباني وکوي. چې کوم انسان باندې زکات ورکول فرض دي، هر سړي ته پته ده چې باله زکات ورکول فرض دي که نه، نو قرباني به هم کوي. چې کوم انسان سره ما اوس تپوس وکړه د یو زرګر نه زموږ دوست، نو هغه راته ووایي چې په 3300 باندې توله ده، او د بل نه مې تپوس وکړه مې دوست دی، نو هغه وایي په 3200 توله ده چاندي. نو که په 3300 شي نو 1,02,000 روپۍ ته جوړېږي، او که په 3,200 شي نو 1,08,000 ته تقریبا جوړېږي. زه به یې داسې وکړم دا کم به والم چې چا سره دې وخت کې 1,08,000 روپۍ وي. خیر تاسو یې بیا هم کولی شئ د 250 تولو سپینو زرو حساب ولګوئ. دا خو ما نننۍ تپوس وکړه 1,02,000 روپۍ چا سره قرض سپیني، او یا قرض پیوي او قرض ته لرکې او بیا ورسره د هغې نه پس 1,08,000 پاتې کېږي، نو دی به قرباني کوي. او که په سره نغد پیسې بلکل نی او سره زري یاره تجارت پیسې سامان هم نی، نو چې اونې مو تولو ته سره زرو رسېږي نو قرباني پې واجب ده. او که اونې مې تولې ورسره سره زر نی، کمې دي ورسره 1-2 تولې دي ورسره، نو وګوره چې د سره نغد پیسې شته او که نشته، یاره تجارت سامان ورسره شته که نشته. نو که نغد پیسې ورسره وي او یا د دکان او هغې کې د تجارت سامان و، نو اغدا دی بیا دا سره دی بیا قیمت کی قیمت فروخت بلګی چې دی وخت کې پسو خرڅېږي، قیمت خرید نه. زرګر نه تپوس به وکړي چې ما سره 2 تولې کالي د دې وخت کې څو پیسې کوي، نو د هغه کالي قیمت او چې کومې نغدې ورسره دي هغه دا به یو ځای کړي او جمع به یې کړي، یا د هغې کالي قیمت او چې د دکان کمې پیسې یا تجارت به یو ځای کړي، نو چې 1,08,000 ته ورسي قرباني به کوي، که د دې نه کمې قرباني به نه کوي. د یو سړي 2 کوره دي، یو کې دی په خپله اوسېږي او یو یې دی له اغوښتې دی چې د بچو به مې پکار شي، یا خرڅ به یې کړم پراپرټۍ له یې اغوښتې دی، یا پراپرټۍ له نه دی له اغوښتې دی چې دا سبا پې بچو له کور جوړ کړم، یا پیسې مې بندې کړې پې ده پروت بی، نو که د هغه دویم کور قیمت 1,08,000 ته ورسېد نو قرباني پې واجبه ده، او که د هغې نه کم او بیا پې نشته. یو سړي سره د ضرورت نه زیات سامان دی، ضرورت دا دی چې د زمیندار قلبه شوه، سنډا شو، د چیلی شوه، د پیو غوا د پیو میخه د پیو شوه، یا یو سړي سره موټر دی د خپل ځان د استعمال دپاره، یا است یا اوښتې دا به ترې وباسئ، د دې یا د اغوستو جامې دي، یا لوښي دي په کور کې، ټوپک دی، تماچره په کور کې، دا د ضرورت سامان دی. د دې نه علاوه چې داسې سامان یې چې هغه د ضرورت نی، نو که هغه سامان د حساب کو 1,08,000 ته قیمت ورسېد نو قرباني پې واجب ده، او که نی د دې نه کم او بیا پې قرباني نه واجب کېږي. او قرباني چې کوې نو د غوښې نیت به بلکل نه کوې، د الله د رضا نیت به کوې. یو ملګري راته ټیلیفون وکړ، یاره جی وی یو نیت مې کړی دی، ښه نیت دوا راته وکړه چې خدای پاک یې پوره کړي. مې څه وی د قربانۍ په دې ورځو کې بعضې خلک یي د هغوی غریبانانو غوښه نی، نو د هغوی ماشومان په کوڅو کې ګرځي، د خلکو نه غوښې راغونډوي، بعضې کونډې زنانۍ نو غوښه وکرني، نو واړه په کوڅو کې ګرځي غوښه راغونډوي، او بعضې غریبانان سړي وي نو هغه په دې خلکو باندې ګرځي او سوال کوي غوښه راغونډوي. نو ما نیت کړی د بعضې مسلمانانو نه پیسې راغونډوم، نو دغه مسکینانو غریبانانو کونډو له قرباني کومه. دوا راته وکړه چې خدای پاک پکې برکت واچوي. مې پام کوه دا کار ونه کړې، ته چې د خلکو نه پیسې غواړې سوال کوې، سوال حرام دی. او دا سوال چا لکه هغه خلکو لکه چې قرباني په واجب نه ده، نو چې خدای په نه واجب کړی ته سکه
که خپل پیسې د سړي او قرباني ولکې وکړه نو د خلکو نه سوالونه مه کوه. نمبر 1. او مې دویم دا دی چې ستا نیت غلط دی، تی په دې نیت هغوی لګوې چې د هغوی غوښه نشته چې غوښه وله پیدا کړه. اوس دې دا دی ووایي د هغوی غوښه نشته او خلکو غوښې کړي دي، نو د هغوی د غوښو دپاره وله قرباني کې، نو مې د غوښو دپاره قرباني په شریعت کې ګناه ده. قربانۍ کې به د غوښې نیت نه کې، خالص د الله د رضا به کې. نو صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، د خدای رسول دا قربانۍ څه شی دی؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه. وی زمونږ پکې څه دي؟ ځکه سنت خو د هغه دی، وی په هر ویښته به خدای نیکي درکړي او د ګټ په هرې وړۍ به دله خدای نیکي درکړي. او حضور پاک فرمایي چې د قربانۍ پر ورځ د قربانۍ د څاروي وینه لا ځمکې ته نه رسېدلې چې د خدای په دربار کې قبولې. او ښکلې څارویالی ښایسته ښه داسې ډنګر څاروی مه اخلئ. په هر کیف دا خو مې د قربانۍ متعلق یو بنیاد کېښو چې په چا واجب. یو به دا مهرباني کوئ چې په کور کې دوه وروڼی په شریکه به یوه حصه نه نیسي، ګورئ هر یو به ځان له حصه نیسي. او که په کور کې پلار او زامن دي، بعضې خلک دا وایي مونږ خو شریک یو، زمونږ خو یو کټوی ده، زمونږ خو یو تنور دی، زمونږ خو یو کوی دی، مونږ خو شریک یو. صحیح ده. که چرتې غوټه یوی پلار لرازی یا مشر رور لرازی او دا غوټه مالک یو کسی، بیا به یو قربانی کوي. او که کټوی شریک کوی شریک دی، تنور شریک دی، خمبه شریک ده، ډوډۍ شریک ده، ځمکه شریک ده، خو د ارض خپله غوټه ده او د پلار خپله غوټه ده. بعضې خلک کوي داسې. نو او به ګورو که د دې هر زوی غوټی د کم زوی غوټی 1,62,000 ته رسېده په هغه ځان له قرباني کړي. که د پلار غوټه 1,62,000 ته رسېده په هغه ځان له ګورې کېږي. مال ته وګوره، که مال شریکو د یو شریک دا چې یو کس و، شریک نو د یو کس و او هغه پوره اختیارمن و چې بابا ستا خوښه دار څه چې پې کوې، یا مشر رور یې ستا خوښه ده یا کشر رور، او دا پوره اختیارمن مالک هغه دی، نو بیا یو قرباني ده. او که داسې نه پلار سره دی خو د ټولو شریک دی، تقسیمی به پلار یې صرف څوکیدار دی، د کور خرچه ته کوي باقي به تقسیمی، یا مشر رور سره دی د کور خرچې ته کوي باقي به تقسیمی، او یا هر چا سره خپله غونډه ده، نو د هر یو خپلې حصه به کتی شي چې 1,68,000 ته ورسي قرباني به کوي، او که د دې نه کمې قرباني پرې نشته. دا مې د قربانۍ متعلق درته یو څو خبرې جون دی که خیر انشاءالله. نو آئنده جمعه به باقي تفصیلات پکې بیان کو انشاءالله العزیز. الله دې مونږ ټولو له د حج او د قربانۍ وس او توفیق را رسیب وګرځوي.